बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुन को मेलमाना मौजूद दी غواړم چې لاغي پیژنګلو لاولو کوم وړومبه میلما چې کوم دغه سره تعارف محتاج نه دی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري پارلیمنټیرین دی د ګڼ شمېر کوم چې پارلماني کمیټیانې دي د هغې نمایندګي هم کوي دلته په قومي اسمبلی کې وخت په وخت موږ له زحمت ورکوو. ملک انور تاج صاحب هغې تشریف راوړی ما سره سټوډیو کې موجود دی او د سکایپ لاره به موږ سره موجود وي د جمعیت علماء اسلام سینیر مشره پارلیمنټیرین زړه پارلیمنټیرین د قومي اسمبلی کې هم پاتې شوی دا وخت په صوبایي اسمبلی کې نعیم کشور صاحبه هغې هم موږ سره موجود دي. د خپلو میلمنو سره به خبرې اترې شروع کوو خو د نوي کال لومبۍ ورځ ده او په دې لومبۍ ورځ باندې چې کوم یو غټه ولسي مسله یا شخړه یا معامله زموږ مخې ته راغلې ده هغه د پټرولیم قیمتونو کې چې کوم دی هغه اضافه ده او کیدای شي عمران خان صاحب په دې انداز کې قوم ته دا تحفه ورکړي. موږ به د ملک صاحب نه ځان په یو د خوشقسمتۍ نه هغې د پټرولیم چې کوم پارلماني کمیټې ده هغې کې هم د هغې نمایندګي ده نو دوی نه به ځان په یو چې دا ولې دا قیمتونه سیوا شوي او دغه شیان چې کوم د پی ډي ایم کوم هلې ځلې دي نو هغې باندې به نعیمه بیبي نظر اخلو او خصوصي توګه به د هغې نه دا پوښتنه کوو چې د جمعیت علماء اسلاف په صفونو کې چې کوم دا وخت انتشار دی بېچیني ده د هغې وجوهات څه دي. نو وخت ډېر نه اخلم ملک صاحب ستاسو طرف ته ډایرکټ راځم. دا ما چې څنګه تمهیدي خبره وکړه دا کوم پټرولیم چې دا کومه قیمتونو کې نن اضافه شوې ده پټرولو په قیمت کې هم په ډیزلو په قیمت کې هم د خاورې تیلو په قیمت کې هم د دې نه تاسو ډېر باخبره به لږ زموږ د کتونکي لږ تاسو پوه کړئ چې عمران خان صاحب د دې نوي کال په لومبۍ ورځ باندې ولې ستاسو حکومت دا فیصله وکړه پټرولیم قیمتونه ولې سیوا شو په ټوله نړۍ کې قیمتونه لاندې را روان دي که زموږ اطلاعات ټیک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. صافي صاحب ستاسو ډېره شکریه او د خیبر نیوز شکریه. څنګه چې تا خبره وکړله چې بیګا نن چونکې لومبۍ ورځ ده د نوي کال زمونږ که تاسو ګورو زمونږ د پاکستان حکومت د مخکې نه دا یو سیټ اپ جوړ کړي چې په هر مخکې یو حکومت کې داسې و چې په 15 تاریخ او بیا په 30 تاریخ به په یو د میاشتې په اخره کې به فیصله کېدله بیا وروسته به کې دا چینجز وشول چې په میاشت کې په اخري ورځ باندې د پټرول او دا څیزونه ریویو کېږي د هغې قیمت ریویو کېږي او انټرنیشنل مارکیټ سره د هغې کمپیریزن کوي چې مخکې څومره اوس څومره نو د هغه چې که انټرنیشنل مارکیټ کې اسیز انکریز شوي نو هغه به انکریز کیږي چې کم شوي نو هغې سره کمیږي. وګوره چې کومه سمري تیاره کړې وه پرایم منسټر ته د اپروول لپاره چې چونکې د یو میاشت کې انټرنیشنل مارکیټ کې تیل دومره ګران شوي دي نو هغوی چې څه 10 روپۍ پر لیټر یې تجویز کړی وه څه پکې 8 روپۍ وه څو پکې 12 روپۍ وه خو پرایم منسټر هغه څیزه ونه منو او صرف 2 روپۍ 1 روپۍ او 8 پیسې د ډیزلو کې اضافه وکړه او 2 روپۍ یو 10 پیسې چې کوم دی هغه په پټرولو کې چونکې دا داسې ده چې وګوره یو ځان له ریګولیټري اتارټي ده او هغوی دا سیز ګوري مانیټر کوي. ملک صاحب تاسو دا معامله ډېر د نږدې نه ګورئ تاسو خو ډېر ټیکنیکل وجوهات ته دې بیانوئ خو زموږ دا کتونکي په ساده الفاظو کې که تاسو پوه کړی شئ عام تاثر دا دی چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا دا د پټرولیم استعمال چې کم دی هغه نسبتا کم شوی دی که موږ عالمي مارکیټ نن هم وګورو نو پرون هم په انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو په پر بیرل قیمت کې کمې راغلی. پاکستان کې ولې لکه موږ د انټرنیشنل مارکیټ سره چې هلته ګران شي خو دلته اټومیټیکلی تاسو ووایئ چې انټرنیشنل مارکیټ کې تیل ګران شو ځکه موږ ګران که اوس خو په انټرنیشنل مارکیټ کې تیل ارزانیږي پټرولیم ارزانیږي په پاکستان کې ګرانیږي ولې؟ نه جی انټرنیشنل مارکیټ کې تاسو ټیک صرف د پرون خبره وکړه خو څنګه چې تا ته مو وویل چې دا د یوې میاشتې پوره هغه ریویو کېږي چې یو میاشت کې څومره هغه ګراف ګوري چې څومره ختلی څومره کوز شوی دی. چونکې لومبۍ چې کله کووډ 19 په ورلډ کې راغلی نو ټول ارسه بالکل سټاپ شول ټوله دنیا ودرېدل هغه څیز هغه دهشت دومره زیات و چې د هغې د وجې هر ځای کې ایون پاکستان کې مرسه ولاړو
بیا د هغې سره ورو ورو خلکو هغه بزنس هم سټارټ شو، روزګار هم سټارټ شو، خلکو اکټیویټي هم سټارټ شو، آفیسز مختلف سیزونه، نو هغه سیزه پایه بیا روانه شوله. نو بیا هغه پرایسز ورو ورو په انټرنیشنل مارکیټ کې وخته. دا داسې نه چې دا په یوې ورځ په بیس باندې کېږي، دا د یو ټولې میاشتې هغه سیز ریویو کوي چې څومره پکې اضافه شوي د هغې مطابق فیصله کوي. صحیح. نعیمه بیبي، تاسو به م اورېدلي او دا خبرونه به ستاسو نظر نه تیر شوي د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې چې کوم اضافه شوې ده. د حکومت خو دغه دریځ د تاسو به اورېدلي، د ملک صاحب چې کوم بیان کو، عمران خان صاحب هم دغه وایي چې دا اوګرا چې کوم دی دا منتلی بیسز باندې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو جایزه اخلي او د هغې مطابق اضافه شوی. او د ملک صاحب خبرې سره هم زما دا اتفاق دی چې اوګرا دا قیمتونه نور هم زیات سیوا کول غوښتل، خو عمران خان صاحب په ولس باندې ترس خوړلی دی او قیمتونه چې کوم دي هغه عمره نه دي سیوا کړي څونه چې اوګرا غوښتل. څه به وایې تاسو په دې معامله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صافی صاحب، ډیره مننه. ډیره د افسوس خبره ده چې دې ته نن دا پته ولګېده چې اوګرا یو انډیپینډنټ باډي ده او هغه قیمتونه سیوا کوي او د وزیر اعظم صاحب پکې اړو څه اختیار هم نشته دی. دا خو دوی مني چې بس صرف د وزیر اعظم صاحب دونه اختیار چې د 10 روپو په ځای 2 روپۍ کړو، لکه دا 2 روپۍ دي دپاره اړو څه اهمیت نه لري. که تاسو وګورئ نن دي دا نه وایي چې په تېر حکومت کې څونه د پټرول قیمت او نن څونه دی. نن دي دا نه وایي چې که پټرول چا ګران کړ دا د چا جیب ته ځي، دا ولې ځي. انټرنیشنل مارکیټ ریټونه کمیږي، زموږ سیوا کېږي. که تاسو وګورئ د دې دعوا چې بجلی ریټونه که زموږ زړه غواړي، دا افسوس خبره ده چې ملک صاحب هم د صوبه خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. دی به وایي چې که 2 روپۍ موږ بجلی جوړو، زموږ ته خپل حق نه میلاویږي چې موږ له نه راکوي، نو موږ به دې ته بجلی نه ورکوو نورو صوبو ته. نن د بجلی ریټونه ورځ تر ورځه ګرانېږي. همدغه وجه ده چې په ګرانۍ کې اضافه کېږي. چې پټرول ګران شو، د بجلی په نرخ کې بیبي 3 روپۍ د اضافې تجویز دی. 3 روپۍ فی یونټ چې د بجلی هم ګرانېږي. بجلی هم ورځ تر ورځه نورم سیوا کوي او اوس یې بیا لکه سمري دغه کړي چې 3 روپۍ خو د بجلی په نسبت بخښنه غواړم ستاسو خبره کټ کېږي دې ځای کې د بجلی خو زه ټیک ته زموږ پیداوار خپل دی، خو پټرولیم خو د بار نه راځي. د ملک صاحب وینا دا ده چې په انټرنیشنل مارکیټ کې چې کوم فلکچویشن راځي د هغې اثر په پاکستاني مارکیټ هم راځي. همدغه عرض کوم چې انټرنیشنل مارکیټو کې ریټ کم شو، هغه پټرول خپل هغه دغه اوس یې څوک اخلي نه، بار خلکو سره د سټور کولو دپاره ځای نشته. او موږ یو چې موږ ریټونه سیوا کوو، د پټرول خو د یو روپۍ بیرل نه هم $1 نه هم کم شوی دی په انټرنیشنل مارکیټ کې. ولې موږ سیوا کړي دي؟ نن څوک دا تپوس نشي کولی د فرشته وزیر اعظم صاحب نه چې تا خو دا دعوه کړې وه چې قیمتونه به کمیږي. چې پټرول ګران شو نو د دې سره به مهنګایي کې نور هم اضافه همدغه لکه هر یو څیز کې به اضافه وشي. همدغه وجه ده چې نن کوم پی ډي ایم تحریک شروع کړی دی د عوام د مشکلاتو لپاره. د هغې لومړی بیس چې دی هغه مهنګایي ده، هغه بېروزګاري ده، ځکه چې بېروزګارۍ کې به هم اضافه کېږي، ځکه کاروبارونه بس ښه ده. تاسو خو هم پکار ده چې عمران خان صاحب له موږ دا کریډټ ورکړو چې کم از کم د اپوزیشن په ایجنډا کې هم دا مهنګایي چې کوم د هغه په ټاپ راغله، که عمران خان صاحب دا مهنګایي دې ځای ته نه رسوله، نو تاسو ته خو هم د ولس دغه دا غټه مسله چې وه نو ډېره وړه ښکارېده. ظاهره عوام ولې روزي، یو سیاسي جماعت ولې روزي، یو سیاسي ګوندونه ولې روزي، خو چې د ملک معیشت کېناسته، د ملک فارن پالیسي کېناسته، د ملک مهنګایي دونه زیاته شوه، ملک بېروزګاري دونه زیاته شوه. تاسو وایئ چې نن د 2021 چې دی نن نوی کال دی، نن ډېر زیات په سوشل میډیا باندې د وزیر اعظم عمران خان صاحب دغه چلیږي چې 2019 کې موږ سټیبل کو ملک او 2020 کې به موږ روزګار ورکوو. ما ته دی وایي چې څونه روزګار یې ورکړه، ما ته دی وایي چې څونه کورونه جوړ شو. د دې خو تقریبا 2.5 کاله پوره شو که نه. تعمیراتي شعبې دپاره عمران خان صاحب چې پرون کوم د پیکیج د ایکسټنشن او یو نوی پیکیج چې کوم ورکړی دی نو هغه د دغې سلسلې کړی ده او 1 لاک کورونه چې کوم دی عمران خان صاحب اوس د ولس ممکن نه ده اوس باقي 2.5 کالو کې، ځکه چې زمونږ چې کوم 70-71 سال تیر شو په هغې کې 50 لاک کورونه نه دي جوړ شوي، نو دی به په 2 کاله کې څه جوړ کړي؟ که جوړو یې پکار دي چې دی د لومړۍ ورځې نه دا پلانینګ کړو، نو اوس چې څه لږ ډېر په ګراونډ وي نو موږ به ویلو چې او دا، خو اوس دا ممکن نه ده. دا اوس چې دا اوس پیکیج جوړوي هغې په خپله باندې اقرار وکړو
چې زموږ تیاری نه وای. خیر دې مونږ به دونه ډیره بدګماني نه کوو. یو آغاز خو شو د ملک صاحب نه لږ د بحث مخکې بوزو. یو خو دا پرون چې کوم عمران خان صاحب کوم اعلان کړی تعمیراتي شعبې دپاره چې کوم امنسټي وه په هغې کې ایکسټینشن هم ورکړی دی او سبسډیز هم په دې کې عام ولس دپاره هم آفر کړي دي. یو خو عمران خان صاحب پخوا مونږ اورېدل چې هغه د سبسډیز ډېر سخت خلاف و. یو طرف ته که مونږ ګورو نو په کار ده که په ډایرکټ تاسو ولس لا ریلیف ورکوو نو دا پټرول مصنوعات کې په کار ده چې دا 3 روپۍ دغه سبسډي حکومت د خپل جیب نه ورکړې وه. تاسو خو تعمیراتي شعبې ته سبسډي ورکړه ډېره ښه خبره ده خو عام ولس دا تاثر اخلي چې دا یو محسوس طبقه څوک چې صاحب جایداد دی یا صاحب ثروت دی چې ځمکې جایدادونه اغستې خرڅولی شي د دغه پیکیج یا دغه ریلیف نه به صرف هغې طبقې ته فایده رسی او دا سبسډي چې کوم دا به د مخصوصو خلکو په جیب کې ځي. بل طرف ته که عمران خان صاحب واقعي د ولس خیر ښېګړه غوښتنه وي په دې پټرولیم به یې سبسډي ورکړې وه. رشید بھائی داسې خبره ده اول خو خلکو ته فیکټ په ښودل پکاري. لکه که یو کس دا وایي زه ډېر بخښنې سره وایم چې د $1 نه انټرنیشنل مارکیټ کې کم دی. فیکټ دا نه دی. انټرنیشنل مارکیټ د سټډي کې د هغې مطابق هغه انټرنیشنل چې کم تاثر یا کم ټرینډ و د تیلو هغې طرف ته د بي بي اشاره وه. بله خبره دا د بجلۍ خبره هم دی وکړه. بجلۍ خبره چې کومو خلکو سره دوی یو ځای شوي دي دا خو د نواز شریف ګفټ دی. زه تا ته په لږ شانتې 1 منټ په ما له دې کې راکې د بجلۍ متعلق منګه چې کوم هایډل پاور وا بجلی دا موږ ته په 6 یا 2 روپۍ یونټ ملاوي. د اوبو نه چې کوم بجلی پیدا کیږي د تیل او د دې سیزون نه بجلی دا خپل ریټ ته کوم بجلی چې آی پی پیز والا جوړه شوې ده 12000 دا 11000 میگا واټ چې کوم د نواز شریف په ګورنمنت کې جوړه شوې ده هغه د 70 مختلف ټیرفز دي. د 17 روپۍ نه ونی سا تر د 58 روپۍ پورې پی یونټ په حساب سره او بیا غوي سره داسې اګریمنت شوی چې د 20 سال او د 30 سال اګریمنت ور سره شوی. بیا دا غین علاوه غوي ته دا ویل شوی دا پیمنټ بتا ته موږ په ډالر کې کوو. اوس چې ته د هغه اساس کمپیریزن کې چې څه کمرشل څه ډومېسټک ده موږ که بجلی چې کمپیریزن د کمرشل او د ډومېسټک ایوریج روباسو نو 14 روپۍ یونټ موږ کسټمر دغه ته ورکو کنزیومر ته حکومت صارف ته ورکو او موږ چې بیا د هایډل پاور بجلی او د دې د آی پی پیز والا کمپیریزن کو او د دې ایوریج روباسو نو 17 روپۍ یونټ 3 روپۍ یونټ چې څوک 100% پیمنټ کوي بلینګ کوي 3 روپۍ یونټ په حکومت په خساره کې دی. لکه دا څومره یو ظلم ورکو کنه دا څومره ظلم وشو چې دی دا تجویز مو ورکو هغه 3 روپۍ چې کم دی د بجلی فی یونټ کې باندې قریب ډیلی دینه په اربونو روپۍ جوړیږي. په اربونو روپۍ حکومت هم خساره او اپډم په خساره په پیسکو مخ څومره ډیسکوس چې دی پاور چې کوم منسټري دا غټوله په خساره کې په دی وجه باندې راځي. دا د دوی غلط پالیسی و چې داسې اګریمنٹ د کیک بیکس لپاره د کمیشن لپاره. بل خبره تاسو جی د هاوسینګ متعلق وکړه د سبسډیز حواله سره وکړه. وای داسې خبره ده چې کم پیکج پرایم منسټر ورکو دا د هغه خلکو دپاره ورکو چې د چا وس نه کیږي خپل کور خپل سوری نه لري چې کوم خپل خواهش لري چې زه خپل سوری ځان له جوړ کړم خپل کور ځان له جوړ کړم هغوی دپاره اسانتۍ دپاره دا پیکیج ورکو. او دې سره به صرف دا نه وي چې ګینه هغوی ته به کور میلاو شي دې سره به غریبو خلکو ته روزګار میلاو شي چې کم دیړیمار طبقه ده کم مزدور طبقه ده کم ګلکار طبقه ده سره تقریبا ټوټل چې ډایرکټ اینډ ډایرکټ شي 40 انډسټریز دې سره وابسته دي. نو په پاکستان کې چې د کم انډسټری کې دا کنسټرکشن کې کم دا پیکیجز ورکوي دې سره زموږ اکانومي صرف ساده غونډې پوښتنه وه چې دا سبسډیز خلاول خو عمران خان صاحب خلاف و. زه خبره چې د ولس په خیر ښېګړه کې هغه په تعمیراتي شعبو کې ورکړه. زه ټیک تلاول خو سبسډي ورکول چې کم دی بذات خود د مسلې حل نه دی خو دغه غوښتنه عام ولس چې کم د چای ډوډۍ یا د خوراک یا د بجلی یا د تیلو په مد کې هم غواړي که نه نو عمران خان صاحب کو یو شعبه کې ورکوي نو چې دا نورو شعبو کې هم ورکړه سبسډي نو ولس به ورته دواګانې خبره دا ده ستا د ملک اکانومي انتهایي کمزوره ده ستا هغومره روینیو نه ده چې په هغې باندې ته هر یو سیز سبسډایز کړي. خو چې داسې یو اکانومي ستا په ملک رن شي روانه شي او د هغې نه د ملک اکانومي ښه شي په ملک سرمایه زیاته شي انډسټریز ټولې وچلیږي نو چې ستا کله ریونیو زیاته شي د هغې مطابق به ته خلکو ته سبسډي دا یا کم مراعات دي د هغې مقصد د محسوس طبقه نه بلکې ولس ته فایده ورسول دي.
د دې خو تاسو د ملک صاحب دا خبرې اترې خو واورئ د مهنګایي واقعي چې د ټولو نه غټه مسله که د ولس ده نو هغه صرف مهنګایي ده. په دې به نورې خبرې اترې کوو خو د پی ډي ایم په هکله باندې تاسو وختي ذکر وکړو چې پی ډي ایم تحریک وجه هم دا ده چې هغوی دونه په جوبند دی یا دومره هغوی په یو فل سټرنث کې دا وخت لګیا دي د حکومت د عمران خان صاحب خلاف چې کوم تحریک دی په هغې په هکله باندې. خو که بل طرف ته موږ وګورو نو پی ډي ایم کې چې دا کم کړس کړو شروع دی په خصوصي توګه باندې پیپلز پارټي په یو روانه شوه ده نه د مولانا صاحب یعنی ستاسو خپل جومات چې کوم دی ګل نصیب خان غوندې مخوریز ستاسو د مردان شجاع الملک صاحب غوندې بیا د شیراني صاحب غوندې یو غټ عالم دین او ستاسو یو ډېر زوړ مشر د هغې لارې جدا کېدو نو خو دا خبره ښکاري چې د پی ډي ایم دا مقصد چې کوم دی مولانا صاحب چې څنګه غواړي د هغې څه اثار نشته چې به پوره شي. صافي صاحب ستاسو کوېسچن ته راځم خو اول تاسو زیاتې کوئ چې سبسډي دي ورکړل او ورې لکه د خلاف دي ولې ستاسو نه د چیني سبسډي ډېره شوه چیني باندې هم موږ سبسډي ورکړې وه چا ته لاړله د چا جیب ته لاړله هغه هم د چا همدغه پوښتنه خو مې ځکه د دې مخکې کېښوده چې دا نو بس په هغه لار روان دي نو اوس په دې باندې څه وایم. دویمه دې ووایي چې د بجلۍ خبره وکړله چې په های ډل باندې په کار دی چې په های ډل نواز شریف غلطۍ وي های ډل باندې څه کار ونه کړو نو په دې صوبه کې خو 7 سال نه د دې حکومت دی څونه های ډل با پروجیکټ های ډل موږ څه 15 ډیمونه نه جوړو کار په شروع دی. دویمه خبره دا ده چې زما د صوبې د بجلي منافع چې مونږه د 100 کالو راسې چغې وخو نو نن خو د دې په مرکز کې حکومت یې ولې مونږ ته میلو نه شوه په کار ده چې هغه راته میلو شي مونږ به پې دلته های ډل پروجیکټ یې ولګو که نه نو ولې مونږ ته خپلې نه ملک صاحب وایي چې 15 ډیمونه خو دا د های ډل غټ پروجیکټ روان دي صرف زموږ په صوبه کې. زه درته وایم د دې نه به زیاتې پروجیکټ یې ولګوم د دې حکومت به ولګوي خو چې نن د دې په مرکز کې حکومت کې مونږ صوبې ته دې خپل حق راکړي زموږ د بجلي رایلټي دې راکړي زموږ د بجلي منافع دې راکړي زموږ د بجلي هغه منافع چې د نواز شریف غوندې د خواجه آصف غوندې خلکو مونږ ته راکوله هغه هم بنده کړې هغه هم اوس راله هغه چې کومه منتلي ملاوېده سالانه هغه هم اوس نه راکوي. اوس راځم ستاسو کوېسچن ته چې پی ډي ایم کې روانې دي پی ډي ایم کې دی پی ډي ایم مطلب څه دی پاکستان ډیموکریټک موومنټ دی څنګه چې ستاسو د پروګرام نوم شاهرای دستور ده د دستور دپاره یو شاهرا ده نو داسې زموږ د موومنټ چې دی نو هغه هم د ډیموکریټک دپاره دی او په دې کې مختلف جماعتونه دي د مختلفو جماعتونو کې بیا مختلف آرا راځي نو که په پیپلز پارټي کې مختلف آرا راغلي دي نو داسې دغه خبره نه ده نن د پی ډي ایم اجلاس دی نن به پته ولګي چې هغې ټول رایوځای شي مشترکه څه فیصلې بیبي آرا کې خو واقع چې هغې کې تضاد هم راتلی شي په هغې کې چینجز راتلی شي مختلف خو دا خو ستاسو د بنیادي منشور چې ستاسو د پی ډي ایم چې کوم منشور د هغې د روح منافي د پیپلز پارټۍ چې کوم سټانس دی چې موږ استعفاګانې نه ورکوو هغې لا سټانس اخیستی نه دی که تاسو کتلي هغې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغې وایي چې زموږ د سی سی آی دا خبرې پکې شوي دي خو فیصله به پی ډي ایم کوي که تاسو د بلاول صاحب پریس کانفرنس کتلی وي او بالکل اورېدلي به وي نو هغه ویلي دي چې زموږ په سی سی آی کې دا دغه راغلی مخې ته مطالبې یا رای راغله خو فیصله به مونږ د پی ډي ایم دغه نه کوو چې مونږ څوک الیکشن ته ځو ضمني الیکشن ته نه ځو سینټ الیکشن ته ځو نه ځو استعفې به کله ورکوو که نه ورکوو څه ټایم کې به ورکوو نو دا فیصلې به ټولې د پی ډي ایم د تحریک نه کېږي یعنی تاسو دا ګڼئ چې د پیپلز پارټۍ چې کوم سټانس دی یا چې په هغې باندې کوم شک شبې کېږي یا ستاسو په پارټۍ کې چې کوم ټوټ پوټ روان دی د دې د پی ډي ایم په تحریک باندې هېڅ منفي اثر نشته الحمدلله زموږ د پارټي کې پورې چې څونه پورې سوال دی نو دې سره زموږ پارټي نورم مضبوطه شوه او زموږ د پارټي چې کوم منشور دی زموږ چې د ملک دی زموږ چې کوم د عوامو منشور دی زما په پاسپورټ یې لیکلي دي چې دا پاسپورټ ته د اسرائیل دپاره نشي استعمالولی نو زما د پارټي د منشور چې څوک خلاف وي نو ظاهره ده هغه خو بیا نو بیبي دا خو تاسو زیاتې کې ګوره نن شاه محمود قریشي په چغو وایي چې اسرائیل چا تسلیم کړی یا دا خبره سره د عمران خان صاحب په نوټس کې نه ده نه عمران خان صاحب دا فیصله کړې نه زما اشاره دې ته نه وه زموږ تاسو زما د جومات د کسانو زموږ دپاره محترمو هغې وایي چې اسرائیل تسلیمول غواړي زما اشاره هغې طرف ته وه نو چې داسې کسان چې هغې زما د جومات د منشور د یو جومات منشور مطابق نه چلیږي نو بیا ظاهره ده بیا خو د هغه جومات سره چلیدو څه سوال نه پیدا کېږي ټیک ده یعنې ستاسو وینا دا ده چې ستاسو تحریک همغه شان چمتو دی همغه شان تکړه دی الحمدلله زموږ جومات دې سره نورم مضبوط شو په دې کې نورم یک جزیر راله او پی ډي ایم یو تحریک دی د جمهوریت لپاره یو تحریک دی انشاءالله
دا به جاری وي او نن به پی ډي ایم فیصلې مخې ته او راشي اجلاس چې هغې روان څه دی. فیصله کوي. جی ملک صاحب ګوره تاسو خوشحاله ګئ لکه د مولانا صاحب په جومات کې کو ټوټ پوټ یا د هغې نه خپل ملګري خفه کیږي یا هغې د پارټۍ نه وباسي یا راولي. صافي صاحب یو که ماته اجازت راکوئ. جی بیبي که تاسو پی ډي ایم ته وایئ چې په پی ډي ایم کې ټوټ پوټ روان دي نو د حکومت په خپلو صفونو کې څه حالات دي. ایم کیو ایم کوم خوا روان دي، فنکشنل لیگ کوم خوا روان دي. پرویز الهي صاحب پریس کانفرنس کړو چې زمونږ بجټ پاس شو نو لږ شان هغې طرف ته کتل او ملک صاحب نه ځان په یو ملک صاحب نه به دغه پوښتنه مو کو یو خو تاسو ډېر خوشحالېږئ ما بیبي وایي چې هېڅ مسله نشته دغه درې څلور کسان وو هغه د پارټۍ د منشور خلاف وو هغه د پی ډي ایم د منشور خلاف هغې رویه وه. مولانا صاحب راپاڅېدو د هغه جومات شورا راپاڅېد هغې کورونو ته ولېږل خبره یې ختمه کړه په هغې باندې خاورې واړولې او بلاول بوټو صاحب واقعي چې تر اوسه پورې د پیپلز پارټۍ دغه اعلان هم مخې ته نه دی راغلی چې استعفاګانې بیخي هغې نه ورکوي خو اصلاح مشورې به کو. حالات هم هغه شان خراب دی حکومت ته څنګه چې د شیراني صاحب د پریس کانفرنس نه یا د سټانس نه مخکې چې کوم صورتحال و یا چې د پیپلز پارټۍ چې کوم خپل جماعتي اجلاس تېرو ورځو کې شوي د هغې نه چې مخکې کوم صورتحال و پی ډي ایم هغه شان تکړه ولاړ دی. داسې ده جي زما خور دا خبره وکړله چې پی ډي ایم پاکستان ډیموکریټک الائنس موومنټ چې دا دې دپاره جوړ شو چې یو تحریک شروع شو. خو جی د دې مقصد دا نو پی ډي ایم دې دپاره جوړ شو چې مولانا فضل الرحمن راپاڅېدو او د نورو خلکو دپاره د انارو غوښتو دپاره چې دوی ته انارو میلاو شي او یو تحریک یې شروع کړو حکومت د پریشرایز کېدو دپاره. خو عوامو سپورټ نه کړ هغې عملي مظاهره تاسو وکړه. نه جي زما لږ واورئ زما زه پوره خبره به کوم جي. عوامو په دغه کې ریجکټ کو په لاهور کې ریجکټ کو په ګوجرواله کې ریجکټ کو په پېښور کې ریجکټ شو په هر ځای په مردان کې ریجکټ شو. که دوی دغې ته وایي دوی چې پی ډي ایم کمې شوګانې وکړلې نو دا ښودله زه یو یا دوه ایمینې زه د پی ټي آی راپاسم او د دې نه به یو په ډبل غټه شوله کوم. د یو دویمه خبره دا ده چې د پی ډي ایم خو اندازه تا دا مو لګوه چې په یو پیج نه دي خپلو کې بې اتفاقه دي څوک استعفا ورکو څوک یې نه ورکو. زما لږه جي واورئ که نه 2 کسانو د نون نه استعفا ورکړله او بیا پرون تا واورېده چې سپیکر صاحب لا چې ور مخامخ شو ته انکار یې وکړو چې نه دا خو موږ استعفا نه ده ورکړې. بل د مولانا صاحب دا د ډېره غټه کامیابي یا ناکامي د پی ډي ایم په شکل کې دا جوړه شوه چې مولانا صاحب خو یو پارټي وه د جمعیت علما اسلام او هغه خپله پارټي په خپلو ټکړو کې تقسیم شوه. د پی ډي ایم هغې له دغه پیدا ورکړه ځکه چې خپل چې کم چې علما و جي زما لږ واوره زه یو خبره کوم دا شجاع الملک صاحب چې د نن نه خفه نه دا زما لږ جي واوره تنظیمي مسلې خفه و که نه و خفه هغه ځان له خبره د پارټۍ دننه خبره ده. خو مولانا شیرانی صاحب د دوی ډېر اهم رکن بالکل مولانا شجاع الملک د دوی اهم رکن مولانا ګل نصیب خان د دوی اهم رکن او حافظ حسین احمد د دوی اهم ترجمان رکن. دا څلور د دوی ټاپ لیډرشپ د مولانا فضل الرحمن نه پس او هغه ټاپ لیډرشپ راپاسي او خپل لیډر ته دروغجن وایي او هغه وایي چې دا د انارو دپاره لګی دی دا د ملک په مفاد کې نه دی لګی دا ملک ته د نقصان رسول دپاره لګی دی او چې کوم هغه جمهوریت هغه څه به چې دوی چغې والې ملک صاحب دی څلورو رهنماګانو چې هر څه ویلي دي دا حالاتو کې که ستاسو د جومات دغه شان کسانو دا کوم سیناریو چې جوړه ده د اسټبلیشمنټ دا چتری چې ستاسو په سر باندې پرته ده دا کومه ډنډه چې د عمران خان صاحب په شا باندې لکه ښکاري او د هغې نه چې دا کومه یره ترخه خوره ده نو دا حافظ حسین احمد صاحب او شیراني صاحب او د ګل نصیب خان صاحب نه اسټبلیشمنټ شته نه څه خبره اسټبلیشمنټ دی کې ګوره چې یو کس راپاسي او د خپل ملګري په پارټۍ کې د هغه رای سره اختلاف وکړي او هغه ته غلط وایي دی کې د اسټبلیشمنټ هېڅ خبره نشته. دوی په خپله پارټۍ کې غلطې فیصلې د مولانا صاحب 1 مین شوی جوړه کړې په پارټۍ کې زوی دغه څه ځان نه پس مشر کړی دی ورور یې د صوبې مشر کړی دی په خپله دلته مرکزي مشر دی خپل یو خاندان ته د اسیز راوستل غواړي جمهوریت خلاف په خپله لګېدی دي. په جمهوري کلچر کې هم دغه د عمران خان صاحب خوږې ګنجی نه په سر تار لري نه په چا کار لري نه هغه رور شته نه زامن چې کوم دي هغه بار هلته په د ملک نه بار دي نو که د هغه په خاندان کې هم داسې عمران خان د خاندان دپاره نه لګي هغه د ملک دپاره لګي. ټیک شو نعیمه بي دا خبره خو د عمران خان صاحب د ذاته پورې د ملک صاحب سره زما اتفاق دی چې هغه د کم از کم په پاکستان تحریک انصاف کې چې څنګه
وراثتي یو سلسله ده هغه کم از کم په دې جماعت کې نشته، څنګه چې په جمعیت کې ده، څنګه چې په مسلم لیگ کې ده، څنګه چې په پیپلز پارټۍ کې ده، څنګه چې نور ګڼ شمېر زمونږ کو ANP ته مونږ وګورو صوبایي کوم سیاست دی په هغې کې په ټولو کې دا مورثي سیاست او دا سلسله چې دا ډېر یو عام خبره ده. نو که مولانا شیراني صاحب یا حافظ حسین احمد صاحب یا ګل نصیب خان صاحب یا شجاع الملک صاحب د مولانا صاحب نه خفه کېږي نو په ځای خفه کېږي، ځکه چې مولانا صاحب هم په خپل ذات کې چې کوم دی یو پوره ډیکټیټر دی. د جومات په حقله باندې خبره کوم. صافي صاحب یو خو چې زمونږ د موروثي سیاست خبره کوو نو دې ته دې مونږ لږ وګورو. دا یوازې زمونږ ملک کې دی؟ بالکل نه دی یوازې دلته. ګوره په امریکا کې دی، په انډیا کې راجیو ګاندھی یو فیملی ده، په بنګلادیش کې ده، په سریلانکا کې ده. د دې ته زه د دې د پارټۍ نه عمران خان لږ د دې پارټۍ کې څوک پاتې کېږي. د دې دا دې مونږ نه وایو چې دا موروثي سیاست دی. ګوره په سیاست کې یو لیډر وي، هغه انسان خلک فالو کوي. زما په جماعت کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو لیډر دی، په اسلامي امه کې هغه یو لیډر دی، هغه دنیا فالو کوي. هغه موږ داسې نشو کولی چې هغه موږ د جماعت نه لور کړو. زموږ جماعت یو دغه زما په جماعت کې الیکشن کېږي 6 میاشتې زما د جماعت الیکشن تا په خپله کتلي هغه د میډیا په مخ کې. زه چیلنج کوم چې داسې الیکشن په یو جماعت کې د په جماعت کې داسې الیکشن چې د نن نشي د UC نواله چې د رکن سازۍ نواله تر ټاپه پورې زما الیکشن کېږي. دا داسې خبره نه ده. او دې چې نن د شیراني صاحب دغه سپورټ کوي نو زه خو بس بیا دې باره کې زه څه نشم ویلی که دوی هغه سپورټ کوي چې زه ټیک شو اسرائیل دې تسلیم شي نو زما جماعت خو دا پالیسي نه ده، ځکه چې زما د جماعت نه دا منشور دی، نه دستور دی، نه زما د جماعت پالیسي ده، نه زما د ملک پالیسي ده. او که تحریک انصاف هغې سپورټ کوي نو په هغې باندې مخکې زه څه نشم ویلی، ځکه چې زما د جماعت کسان دي زما دپاره پرونه محترم و نن محترم دي. دوی وایي چې د جماعتونو کې نو جماعتونو کې دی حامد خان د دې ښه سرکار دا سړی ولې اوښ جهانګیر ترین صاحب ولې دې سایډ ته که جوماتونو کې دا څیزونه چلیږي. دوی وایي چې مولانا صاحب د خلکو دپاره لږ د بحث مخکې بوځو د PDM په مستقبل باندې به ستاسو نه ځان پوهېږو. تاسو پخوانی پارلمنټیرین یې، په دې قامي سیاست باندې ستاسو ښه ډونګی نظر وي. تاسو مونږ په ساده الفاظو کې پوه کړئ چې د PDM غټ مقصد یا د مولانا صاحب غټ مقصد او مدعا خدا ده چې عمران خان صاحب په اقتدار کې نه وي. لومبۍ خبره خدا ده عمران خان صاحب په کومه طریقه باندې تاسو کور ته لیږئ. دا نن ټیک ته زه د PDM اجلاس به وشي، په هغې کې به د 52 سیټونه چې کوم خالي کېږي د سینټ په دې په هکله باندې به چې په دې انتخاباتو کې تاسو حصه اخلی یا نه اخلی د هغې خو فیصله وشي. خو زه یو جرنل خبره کوم چې د PDM چې کوم مقصد یا مدعا ده د عمران خان صاحب کور ته لیږل په داسې حالاتو کې پیپلز پارټي چې کوم لار باندې روانه ده یا ستاسو جماعت چې په کوم لار روان دی دا مقصد به څنګه ترلاسه کوئ؟ هغه فارموله را سره بیان کړئ. زمونږ د عمران خان سره ذاتي دغه نشته. زمونږ صرف د PDM یو ایجنډا ده چې سلیکټډ حکومت نه منو او سلیکټډ دی چې په کومه طریقه راغلی نه منې. زه او دغه سره زه ټیک ته تاسو نه منې، دا ستاسو حق دی، خو جمهوری او پارلماني نظام د په دې وطن کې څنګه به لر کوي عمران خان صاحب پاغي ځان پویو سلیکټډ څنګه چې سلیکټډ شوی دی داسې دی ختمي دي د سلیکټرز په ذریعہ به وباسه دی ځکه چې پارلماني عدد شمار باندې خو تاسو زمانه خپويږي کنه جی تحریک مدد اعتماد چې کوم دی د PDM خړومبي وته دغه دا ورکړی دی چې په 31 جنوري پورې استعفا ورکا. دا یو جمهوریت طریقه ده. مونږ په دې کې څه غیر جمهوری نشته. بیا زمونږ جمهوری طریقه ده چې مونږ به مارچ طرف ته ځو. د PDM به فیصله دا ده چې بیا به یو مارچ کوو، هغې ته به هم ځو. بیا مونږ د خپلو جماعتونو نه استعفاګانې جمع شوي دي ټول PDM چې کوم سربراهان دي. 31 دسمبر زموږ ډیټ و، 31 دسمبر پورې مونږ ټولو پارټیانو خپل دغه ته جمع کړي دي. بیا به د هغې هم فیصله کېږي چې کله مونږ د دغه نه پارلیمنټ نه دغه کوو نو مونږ هغه جمهوري لارو باندې روان یو. مونږ چېرته په غیر جمهوري طریقه نه روان. مونږ چېرته بل نه دی سوځولی. مونږ په پارلیمنټ حمله نه ده کړې. مونږ په سپریم کورټ حمله نه کړې. مونږ چاته کنځل نه دي کړي. مونږ چا نقلونه نه دي. خو صحیح ده تر اوسه پورې واقعي چې د PDM تحریک ډېر پرامن دی، ډېر ښه صحیح جمهوري انداز کې مخکې روان دی. زمونږ هم دغه توقع او دغه زمونږ دعا ده چې PDM چې کوم دی په جمهوري انداز کې د په خپلو مقاصدو کې کامیاب شي. خو بیبي زما پوښتنه دا ده، زه بس خبره ساده کړم، کو تاسو غواړئ چې عمران خان صاحب حکومت کې نه نو یو واحد حل دا دی
پارلیماني جمهوریت دغه کې چې تاسو به تحریک عدم اعتماد راولئ عمران خان صاحب خلاف په تاسو اکثریت په پارلیمنت کې شو کې عمران خان صاحب چوټي شي بل طریقې دا ده چې عمران خان صاحب خپل استعفا ورکړي د دې دوو نه هټ کې زما په نظر کې دریم حل نشته که تاسو سره ما پوهولی شئ پوه مې کې نو داسې ګران نه دی ما خو تاسو ته یو اشاره دا هم درکړله ما خو تاسو ته وختي عرض کړو چې تاسو ته ما عرض وکړو چې لکه د دې ته لږ وګورئ چې د دې ایم کیو ایم کوم خوا روان دي د دې دغه کوم خوا روان دي فنکشن لیګ کوم خوا روان دي نو عدم اعتماد هم څه دونه لرې خبره نه ده او استعفا خو دې ته مونږ افر کړی چې 31 جنوري پورې دی ورکړي بیا به انشاءالله نیکسټ ګورو چې څه پی ډي ایم فیصله کوي ټیک شو ملک صاحب د بی بی د دغه خبرې سره زما اتفاق دی چې دی تر دې دمه پورې پی ډي ایم په یو جمهوري انداز کې خپل احتجاج ریکارډ کوي ستاسو په حکومت باندې ورځ تر ورځه پریشر سیوا کیږي بی بی دوه درې پیرې ایم کیو ایم طرف ته اشاره وکړه واقعي د ایم کیو ایم چې کوم دی نو همیشه په پاکستاني سیاست کې دا تاریخ د هغې پاتې شوی چې په داسې حالاتو کې هغه اکثر پلټه خوري دغه شان ستاسو یو بل چې کوم اتحادیه دی مسلم لیگ فنکشنل چې دی د هغې محمد علي دراني چې کوم دی کله ځي اپوزیشن لیډر سره ملاقاتونه کوي 13 ورځ چې کوم دی هغه د مولانا فضلالرحمن صاحب سره هم په لاهور کې ملاقات کړی ستاسو په خپل صفونو کې د اتحادیانو په صفونو کې هم چې کوم دی د حکومت اتحادیانو په صفونو کې اتحاد برقرار نه دی پاتې شوی نو خطره خو شته د عمران خان صاحب حکومت ته په داسې ده چې اول که ایم کیو ایم دی او که پاکستان فنکشنل مسلم لیگ فنکشنل دی دا د پی ټی آی حصہ نه ده د حکومت حصہ ده موږ سره اتحادین دي او په حکومت کې خامخا لږ ډیر دغه راځي زه خپل ډیمانډ او خپل یو څه بل څه دپاره دا لږ ډیر پریشر ټیکټس دا پکې ګیو اینډ ټیک دا قصې پکې وي نور بقایا داسې هېڅ قسمه خطره نشته که دوی وایي چې زه ساده غوندې تپوس کوم که اپوزیشن تحریک عدم اعتماد د عمران خان صاحب خلاف راوړي نو ستاسو په نظر کې دا اعتماد تحریک چې کوم دی دا به کامیابیږي او کو ناکام کیږي بیا او په دې کې به د اتحادیانو پوزیشن ستاسو په نظر زه درته جی دا وایم لکه دوی اول دا وایي چې موږ ډېر تاسو هم دا وایي چې پرامن طریقې سره احتجاج شروع دی منګه بالکل پرامن منګه احتجاج ته منګ پریخي یو ځای کې لږ ډیر که منګ مزاحمت دې دپاره کوو د عوامو دپاره هم کوو چې کووډ 19 دی او دا خورېږي په خلکو کې سپریډ کیږي چونکې دې دپاره په ټول ورلډ کې اجتماع باندې پابندي ده او دا خلکو سره یو ظلم یو زیاتی ده تاسو هم کته چې دویم لهر رالی او اسیس ډیر په تیزۍ سره خورېږي په ټوله دنیا کې په پاکستان کې ما په ټول نړۍ کې دغه دپاره لږ ډیر دغه شوی د هغې نه علاوه که دوی څومره جلسې وکړلې موږ ورته رکاوټ نه یې کړی که لانګ مارچ کوي موږ ورته رکاوټ نه پیش کوو راضي دي موږ به استقبال کوو که استعفاګانې ورکوي موږ به ورله په نیمه ګنټه کې دننه اکسپټ کوو را دې وړي استعفاګانې دې م ورکړي که څه د دوی خوښې کومه چې دوی سره هغه د دوی کوم جمهوري حق دی هغه دې استعمالوي که استعفا یې ورکړه موږ به ضمني الیکشن وکړو مولانا صاحب هم وایي او اپوزیشن هم وایي چې نن ستاسو د سر نه د اسټابلیشمنټ لاس اوچت شو سبا به م حکومت ختموي دوی سلیکټر کې لږ فرق دی دا دوی سلیکټر خبره وکړه دوه قسمه جي یو لږه جي یو لږ خبره دوی اکثر د سلیکټر خبره کوي که نه سلیکټر دوی یو څه ته اشاره کوي سلیکټر دی د پاکستان عوام د پاکستان عوامو دا حکومت منتخب کړی دی دی سلیکټ کړی دی او بیا به دوباره په 2023 کې د پاکستان عوامو ته موږ بیا رجوع کوو او هغوی به د خلک کوم حکومت چې هغه کوي که موږ پی ټي آی خوښوي که دوی خوښوي هغه سلیکټر دي خو چونکې دوی چې کوم ځای کې الیکشن وبیلي که زوی وګټله خو ټیک ده خو که پلار وبیله غلط ده که ورور یې وګټله خو ټیک ده خو که بل کس وبیلله غلطه ده چې تا راتللې چې دا سلیکټډ حکومت په مولانا فضلالرحمن ولې صدارتي الیکشن ته ودرېده په خپله چې دا ټول راغون جمهوري نظام ودرول غواړي ګوره دا دشمني د عمران خان سره ده دا د حکومت سره نه نمبر 1 او دویمه خبره دا ده چې دا دشمني د انارو دپاره ده دوی چې کم کرپشن یا کم ملک سره زیاتی کړی دی او په هغه کیسز دوی باندې شروع دي د انارو دپاره ټول مشتانه عمران خان صاحب هغه انارو ورکولی شي نعیمه بیبي د ملک صاحب خپل دریځ دی ټیک ته موږ احترام کو خو ستاسو نه زما چې کومه پوښتنه دا د ان هاوس تبدیلي چې کوم دا پرون هم چې کوم خبرونه د مولانا فضلالرحمن صاحب او د محمد علي دراني صاحب چې کوم ملاقات شوی دی نو مولانا صاحب ورته
خو په جار ویلي دي چې لاول به عمران خان صاحب استعفا ورکوي یا به هغه د سیټ اپ نوزي نو بیا به خبرې اترې کیږي داسې به څنګه ممکن وي دا خو تاسو ته نه ښکاري چې مولانا صاحب هم دا وخت ډېر ریجډنس شو کوي او ډېر سختي ښیي داسې خو به دا نظام ټول ټاپل شي جمهوري نظام خدای مکه ټول ختم نه شي صافي صاحب اول خو چونکې بار بار د انارو خبرې کېږي دې باره کې زه عرض وکړم چې موږ انارو غواړو نو بیا ابله ورځ چکوال کې عمران خان صاحب ولې تقریر کې وی چې که دوی د چا انارو ورکړه نو ملک سره به غداري وي ګډ 2.5 کاله خو دوی چې زه به انارو نه ورکوم اوس چاته وایي چې که دوی له چا انارو او دغه وضاحت ته تر دې دمه پورې نه دي شوی چې عمران خان صاحب دا څوک یادوي چې چیف ایگزیکټیو پاکستان خو عمران خان صاحب اوسه پورې خو به دوی یو کس وي چې موږ دوی له انارو نه ورکو نو اوس انارو اپوزیشن نه غواړي اوس انارو دی غواړي وي د خدای لپاره دوی له انارو مال څوک راکړي نو لکه هغه سوچ پکار دی چې وزیر اعظم چاته وایي چې دوی له انارو ورنه کې نو دې ته دویمه خبره تاسو وایي چې د ان هاوس اپوزیشن ان هاوس تبدیلی ته نه تیار که ان هاوس تبدیلی ونه اوس نه مخکې به ډېره مخکې به شوې وه نو اپوزیشن د ان هاوس تبدیلی په حق کې نه دی ځکه چې دا ملک حالات دونه خراب شو د ملک زموږ فارن پالیسي دونه خرابه شوه زموږ نه خپل همسایه خراب څه چې د همسایه ممالک هم ډېر لرې لاړل زموږ معیشت دونه خراب شو زموږ بیبي د دې ټولو مسایلو طرف ته چې ستاسو اشاره ده بالکل د دې سره زما 100% اتفاق دی چې په ملک کې بېروزګاري هم ده مهنګایي هم ده لاقانونیت هم دی زموږ سفارتي سطح باندې چې کوم دی هغه پوزیشن مو هم ډېر ښه نه دی خو زما پوښتنه هم بیا هم هغه پوښتنه مې هغه وختینی بیا ده چې مولانا صاحب چې څنګه غواړي په کوم انداز کې عمران خان صاحب کور ته لیږل غواړي د هغه امکانات نشته که نه او بل پیپلز پارټي جی وړه غوندې خبره پیپلز پارټي کو دا وخت د اسمبلیانو نوزي یو غونډ منډ د سند حکومت ته ځي په سینټ کې ته بلا سیټونه ځي په قومي اسمبلی کې ته بلا سیټونه ځي مولانا صاحب نه خو هغه خو لوسکی نه هغې نه خو پاتې کېږي نه که نه ځکه د مولانا صاحب سره زیات خلکو د زیات اپوزیشن اوس اتفاق نه دی پاتې شوی صافي صاحب د مولانا صاحب چې د پی ډي ایم صدر کړي نو دې ټولو پارټو کړي دي مولانا صاحب په خپله پی ډي ایم صدر نه دی جوړ شوی او دا ټولې فیصلې چې به کېږي دا په اتفاق کې پی ډي ایم کې کېږي دا به یو پارټي نه کوي دا به نه یوازې مولانا صاحب کوي نه به یوازې مسلم لیګ نون کوي نه به پیپلز پارټي کوي دا به ټولې په اتفاق سره کوي نو انشاءالله پی ډي ایم به په متفقه دا فیصلې کوي چې هغه هر قسمه وي نو بیا به دا څنګه چې بلاول صاحب وایي چې د دې دپاره به د سند حکومت قرباني زما ورکول غواړي نو هغه به هم زه ورکوم نو دا وړې وړې قربانۍ خو به بیا خامخا دا چې چونکې جمهوریت دپاره یو تحریک شروع دی تحریک دپاره خو بیا ډېر ټایم هم غواړي او ډېرې قربانۍ هم غواړي تر دې دمه پورې ستاسو باور دا دی چې پیپلز پارټي مسلم لیګ نون عوامي نیشنل پارټي دا نور چې 11 جماعتونه د پی ډي ایم دي هغه د جمعیت سټان سره تر اخره پورې یو ځای ولاړي دی به د یو بل سټان سره د جمعیت سټان سره نه یو بل سره متفقه فیصله نه ټولو نه زیات مولانا صاحب غوسه د عمران خان صاحب ته کنه عمران خان صاحب ته چې څونه زیاته غوسه د مولانا صاحب د دونه ورته نه زرداری صاحب دا نه ورته د بلاول بټو صاحب دا حتی چې نواز شریف هم ورته دونه غوسه نه دی څونه چې مولانا صاحب ورته غوسه ما تاسو ته وختي عرض وکړه چې زموږ د هغه ذات سره تعلق نشته که تاسو ته یاد وي نو عمران خان صاحب مولانا صاحب ته یو ځل د وزیر اعظم دپاره ووټ هم ورکړو زموږ هغه ذات سره تعلق نشته زموږ نظام سره دی زموږ د جمهوري نظام په پټلۍ راوستو سره جدوجهد دی زموږ د چا ذات سره تعلق نشته که عمران خان ولاړ بیا خو به موږ ان هاوس تبدیلي راوستې وه بیا خو څه دونه ګران کار نه و د دې خو د 7-8 ووټونو په زور باندې حکومت ولاړ دی هغه خو بیا څه چینج کول دونه ګران کار نه دی اپوزیشن دپاره جی بیبي ستاسو په دې ماته پته چې په خپل جومات کې هم ستاسو خبر اورېدی شي او ستاسو په د پارلماني سیاست باندې هم نظر همیشه وي ستاسو نه یو جرنل تپوس کوم اگر چې ستاسو د منصب سره هغه د هغې ډېر سمون نشته خو کو په راتلونکي وخت کې عمران خان صاحب خبرو اترو ته مذاکرات ته د جمعیت سره د پی ډي ایم سره د ټولو جوماتونو سره هغه خبرو اترو ته تیار شو نو ښه خبره به نه وي ستاسو ته داسې امکان ښکاري چې آیا داسې امکان شته او بل طرف ته به دا بیا ښه خبره نه وي چې مولانا صاحب هم بیا دغه کو د عمران خان صاحب طرف نه پهل کیږي چې بیا مولانا صاحب هم ورته لاس ورمخکې کړي او خبرو اترو باندې دا مسله حل کړي زما چې څونه پورې اورېدلي دي او څونه پورې چې د پی ډي ایم سټانس دی نو هغې د عمران خان سره تر هغه ټایمه پورې د خبرو اراده نشته څو پورې چې حکومت کې دی کله چې هغه حکومت پرېږدي الیکشن اعلان وکړي بیا به ورسره خبرو ته کېږي صحیح ده لا څه امکان نشته
اپوزیشن خو چې دا څنګه سټانس دی نه صرف د نعیمه بیبي بلکې د اپوزیشن مجموعي چې کومه رویه ده همدغه ده چې هېڅ امکان نه لري چې د حکومت سره به اپوزیشن خبرې تر هغې دمه پورې کړي چې څو پر عمران خان صاحب کور ته نه تلي. څه به کوئ؟ دا خو حالات ورځ ته ورځ راته خرابېږي. بل طرف ته دا تاسو چې کله روزانه پټرول ګرانوي، اوړه ګرانېږي، چیني ګرانېږي، نو دا خو خلک نور متنفر کېږي. زه یو خبره کوم د سیاست د طالب علم په حیثیت سره، لکه زه خو اوس نوی یم، یو قسم له جونیر یم په سیاست. دا خو سیاست خو هسې جي یو خبره جي خبره کوم جي ما چې څه اورېدلي ما دا اورېدلي چې مولانا صاحب ډېر دوراندیش سیاستدان دی. زما دا څیزونه عام مې خپل کې ټوله دنیا زه جي خبره کوم. ما چې وکته مولانا صاحب داسې یو کار وکړو چې صرف پی ډي ایم نه خپله پارټي بند ګلي ته بوتله. اوس ورسره د واپسۍ لاره نشته. زه درته اوس دغه مثال د تحریک د کامیابۍ خو دغه وجه هم جوړېدی شي که نه چې د واپسۍ لار نشته، صرف کامیابي به زه درته خبره کوم. بند ګلي ته په دې را لاړې چې فرض که د لانګ مارچ هم وکړو، دا د سره یو اپشن دی ودي کړي. د هغې نه پس دوی ټول راپاسي او ریزاین ورکړي، استعفا ورکړي. د استعفا نه پس بسې موږ ضمن الیکشن اناونس کړو. فرض که زما جي لږه واوره زه خو زه چې څه ویل غواړم خو واوره. زه درته دا وایم چې ضمن الیکشن موږ اناونس کړو او په دغه سیټونو باندې بیا الیکشن کیږي. آیا دوی به مقابله کوي موږ سره؟ که دوی به دې عوامو ته په کم دغه لپاره ورځي؟ ملک صاحب دا ساده خبره نه ده. دا تاسو چې کوم طرف ته وایي چې دوی چې ساده خبره نه ده، دا خبره دوی ولې کوي؟ دا به ولې کوي چې زه به ریزاین ورکوم؟ موږ استعفاګانې تاسو هم ورکړې، ولې هغې منې کوئ که نه؟ څنګه چې ستاسو منظوري شوې هغه ټیم کې ګوره نواز شریف صاحب چې دی د دورندشۍ نه کار اخیستی و. ګوره زموږ او د دوی په تحریک کې فرق دی. موږ ورته دا ویلو چې 4 حلقې راته صرف کولاو کا چې د عوامو ته دا سیز ښکاره شي چې داندلیک شوی ده او که نه. په کار دوی له دا چې دوی دا سیز وکړي چې که دوی مذاکرات موږ سره کوي، موږ ورسره مذاکراتو ته تیار یو. مذاکرات په څلورو واړو صوبو باندې اعتراض دوی دې په لاس کې دي که نه چې په دې حلقه کې ما څه داندلي شي، دوی دې لاړ شي که نه. دوی چې کوم لیګل پلیټفارم دی، دوی کم یو کس فالو کړی. دوی ګوره دوی د لیګل لارې چې کوم دي په هغه چې په کم ته به عدالت ته ته به ټریبیونل یو بل ایشو ملک صاحب ګوره عمران خان صاحب خو ټیک ته هغه هم یو جمهوري او سیاسي سړی دی، تاسو هم د یو جمهوري او سیاسي پس منظر نه راغلي یې. دا ګوره یو سړی یو ورځ سخت بیان ورکړي، بل ورځ د نیب په حراست کې هغه موجود دي. خواجه آصف چې دی 2-3 ورځې مخکې سخت بیانونه ورکړه. ډز خواجه آصف خو د 2 نیمو کال نه سخت بیانونه ورکوي. ګوره زه درته ته خبره کوم خواجه آصف د دغه خبره ډېره خطرناکه ده. د ډیون نه ګوره سخت بیانونه ورکوي. د خواجه آصف دغه خبره چې ما ته دا ویلي شوي دي چې ته د نواز شریف ملګرتیا پرېږده، کیسونه دې سم نشته، کور ته ځه سپین باز ګرځه. ګوره داسې خبره ده. دوی ټول سټرګل چې څنګه زه بار وایم او دا عمران خان او وزیر اعظم صاحب هم بار دا خبره کوي چې دوی ټول سټرګل د صرف انارو دپاره دی. هسې دا نیب ستاسو سره دا ډېر لکه ستاسو دا کار ډېر اسانۍ نه جي. لکه دا څنګه اتفاقات زما لږه واوره نیب چې کوم دی چا جوړ کړی؟ دوی جوړ کړی. د هغې مشر څوک دی؟ دوی جوړ کړی. زما لږه واوره حکومت زموږ دی، دې کې شک نشته. حکومت زموږ دی، نیب دوی جوړ کړی، د دوی مشر دوی جوړ کړی دی. د نیب د بابونه ونیسه تر د مشره پورې ټول د دوی د جوړ شوي کسان دي. کیسونه د دوی په وخت کې یو بل باندې فایل شوي دي. د مخکې نه دا فایلونه ورسره پراته وو. هغه فایلونه د مخکې نه دغه د دوی د نیب سره ستاسو د فایلونه چېرته نه رانغله؟ د جهانګیر صاحب هغه فایل څه شو؟ د پرویز خټک صاحب هغه فایل څه شو؟ د داسې د محمود خان هغه فایل څه شو؟ د اعظم سواتی هغه فایل څه شو؟ د نیب لاس موږ نه دی نیولی. زموږ کوم کسان چې او په هغې باندې فرض که کرپشن کیسز یا چارجز دي، دوی لاس چا نیولی دی. عدالت ته دې لاړ شي، سپریم کورټ ته دې ځي. هر خورچه چې موږ د نواز شریف خلاف تلو، دوی ته هم دغه لار کولاو دا پلیټفارم کولاو دی ځي دي که نه. موږ کوم ځای کې غلطي کړي هغه د دوی کوي، پوینټ اوټ کوي که نه. بیبي یو خو د نیب حوالې سره د مولانا صاحب خلاف چې کوم د هغې یو ریفرنس دی، د هغې تیاریانې شروع دي، هغه مختلف مراحلو کې روان دي. دا ستاسو دا سخت بیانونه لکه څنګه چې دا د خواجه آصف ونیولې شو، نن پرون چې و په 14 ورځو ریمانډ چې دی هغه نیب خپل حراست کې هم واغستو. ستاسو مشر ته نیب والا وایي چې راشه دا تا باندې څه الزامات دي، د دې حساب کتاب راکړئ، تاسو موږ مجیوز کیو مخې ته درنه ورکو. لکه تاسو دپاره هم دا قانون څنګه چې د نورو خلکو دپاره دی، دغه شان ستاسو دپاره هم دی. دا لږ ډېره نامناسبه خبره نه ده چې ادارې تاسو ډایرکټ نشانه کوئ.
اول خو دی وی چې نیب چا جوړ کړو نو نیب د دې د اطلاع لپاره ملک صاحب عرض دي چې دا مشرف جوړ کړو نیب د لومبیر وزن موږ نه دی منلې کله چې اټاروي ترمیم کېده دي ته موږ چې دا ختم کې صرف د بل سیاستدانانو د لپاره د وخت ضرورت باندې استعماليږي او هغه وشو چې کوم مولانا صاحب سانسو په لومبیر وزغه وته ویلو چې دا ختم کې ځکه چې دا صرف د یو انتقامي اداره ده او هغه ټایم نه مونږ د دې لکه زمونږ جماعت دا نه منو او نه مونږ په دې باندې یقین ساتو. دویم تاسو وایي چې مونږ مولانا صاحب ته هغې نوټس یې ورکوي. اول خو